سره ستا مینه وي هغه ته به بیا ته د هغه د ټلیفون به بیا ته پته مای چې خدای څه وخت به ټلیفون راځي. لکه اوس زمونږ د صوبې د خلقو بلکې د ټول پاکستان د خلقو د مشتاق صاحب سره مینه ده چې خدای څه به کېږي. نو شبیر بونیری وایي چې زما خوږ نه خو ټلیفون ورته چې څه به کېږي. نو چې علاقه کال راشي نو که پردی کال راشي نو دی وایي دا به د مشتاق صاحب وي. نو کومې مور چې خپل بچی کراچۍ ته سبق لیږلی نو چې د ټلیفون ټلی کېږي نو وایي دا به زما هغې بچي ټلیفون کړی نو ورمنډې کې پې. نو د کم چا سره چې دی مینه وي د هغه کال ته به پته مای. نو څنګه چې دا خلق پته مای داسې هغه خلق چې د الله سره یې مینه وي نو د ماښام نه پس د ماسخوتن بانګ ته پته مای نه چې اذان وشي هلکه وایي بانګ یې وویې. دی ورته داسې پته مای لکه څنګه چې دا مین په خپل د مینې هغې کال ته پته مای. دا سړی بیا ریګولري دی بیا ریګولري د سره بیا غم چې هلکه اذان یې کړی که نه. دغه ګن چې ما تاسو ته وي سوشل ډیپرایویشن سوشل ډیپرایویشن سلیپ ډیپرایویشن د بېخوابۍ دا شکار چې دی دا چې کله یو ګولۍ خوري کله بله خوري دی به اروټي کېږي چې دی فی صلاتهم خاشعوني دی مونځ کوي ریګولر نو دته به بیا دا حدیث ورورسي چې په الله پاک باندې د ماسخوتن د مانځه نه مخکې اوده کېدل ډېر بد لګي او د ماسخوتن د مانځه نه پس پې خبرې ډېرې بدې لګي. د ماسخوتن د مانځه نه پس په یا دی سټډي کوي د ماسخوتن په مانځه نه پس په یاره دو منځ کې یو سپیشل او کنسټرکټیو ډسکشن کوي او یا به دی اوده کېږي. ادروایز دا خبره چې حجرې ته تللی وم موږ حجره په 12 بجې خورېږي او موږ په کور کې ماسخوتنه پورې ډیو چې سوره پورې نه ایسکلی او د شپې چې څو پورې موږ کوک نه ایسکلی موږ نه اوده کېږو. نو بیا مولوي صاحب د جومات امام هم سهار په مانځه کې نه وي ولې وایي نه وپاڅېدل څه به پاسې هغه د شپې کوک څکو. نو regularity is my tonic. I want to keep my regularity to retain my friend the study د پاره دا ضروري ده چې ته ریګولرې. بیا به ارلی مارننګ اورس چې دی هغه بیا ډېر قیمتي. نو ارننګ مارننګ اټ از ډان. نو د اذان نه مخکې وایي چې الله سبحانه وتعالی descends to the lowest heaven in the last hours of night. په آخري شپې په آخري حصه کې خدای پاک ښکته راکوز شوی او د خلقو ته وایي حل من مستغفر فاغفر له. په تاسو کې څوک شته چې څه ګناه یې کړی او استغفار کوي چې زه وله مغفرت قبول کړم. حل من سائل څوک شته چې په امتحان کې د پاس کېدو سوال زمانه کوي چې زه یې پاس کړم. څوک شته چې د دې نمبرو سوال زمانه کوي چې زه وله وکړم. یو خدای چې ته په خدای پسې ګرځې او بل طرف ته خدای په تا پسې ګرځي نو دا څه دي دا ارلی مارننګ اورز دي چې په دې وخت کې نه اټ از بیا د هغې نه پس چې کوم سار شروع شي it is time of baraka, it is time of blessing, it is not a routine prayer, it is a special prayer. د سار دا مونځ روټین پریر نه دی د دې دا سنت هم روټین سنت نه دی. نور سنت رسول الله چرته پریښي دی د سار هغه نه دی پریښي. د سار سنتو ته سنت وي خو دا د واجبو حد ته رسېدلی دی because it is a special prayer, it is not a routine prayer, it is a time of blessing, it is a time of baraka. نو رسول الله چې دعا کړې وه نو دې خلقو ته یې کړې وه اللهم بارک لامتی فی بکورها. خدای زما د امت د سار په وختي ټیمونو کې برکت پیدا کړي. دې وجې نه وایي یور برین آر ایکټیو. په دغه وخت کې ستا برین شارپ یور برین آر شارپ او په دغه ټایم کې چې ته په یوه ګنټه کې کوم سټډي کولی شي اټ از ایکول ټو 2 and 3 hours in the evening. 2-3 ګنټې کې د شپې ستا په ذهن کې به نه راځي. دیو جنا دا ښه حافظان چې تاسو دې نه تپوس وکئ دی په خپلو مدرسو کې سار 4 بجې پاسېدلي او حفظ کې بیا په حفظ کې تکړی. خو کوم سړی چې سار نه وخته پاسي نو if you lose your morning you will lose your life. چې مارننګ دې لوز کو نو لایف دې لوز کو. او بیا دومره ورته خدای پته مئ چې کوم خلق د سار د مانځه نه پس نه وده کېږي او د اشراقه پورې ویټ کوي نو وایي خدای پاک به د یو حج او د یو عمرې ثواب ورکړي. because it is a time of blessing, it is a time of baraka. نو چې سپیشل ټایم ستانه ځای نشي نو بیا قرآن کې تا ته څه وی ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. کو د فحشا ویب سایټ نه ځان بچ کې، کو د موبایل د نقصاناتو نه ځان بچ کې، کو موبایل استعمال د غدریو د پورې ریسټریکټډ ساتي. انفارمیشن
کمیونیکیشن ان ایجوکیشن نو مونږ به تاسو سره هیلپ کوي. ان الصلاة تنها عن الفحشاء په ځای کې عن الموبایل ولیکا والمنکر جھوٹ چې کوم په دې موبایل خوريږي. فحشا 6 پرورشن ته وي چې کوم 6 سایډ سي هغه فحشای او چې کوم دروغ والا سایډ سي هغه منکری. نو د دینه به تاسو باندې کوي الصلات وېزو خو منځونه کوم ازه خو ته منې نه کړم. نو خدای پاک دروغ نه وي نعوذ بالله، قرآن دروغ نه وي نعوذ بالله. خو your prayer is not the real prayer. ستا مونځ چې دی صحیح مونځ نه دی، ځکه پای کې ویلي فی صلاتهم خاشعون چې دې صلات پراپر صلات کوي. وی پراپر صلات به څنګه کوو؟ وی ګوره فوکسینګ د ټولو نه قیمتي شی دی. موږ ویلو چې د موبایل په نقصاناتو کې یو دی اټینشن فریګمنټیشن. اټینشن فریګمنټیشن ته وایي چې یو لوز فوکسینګ. فوکسینګ دی ته وایي چې ټیچر تا ته پڑھائی کوي او ته بل ځای ګرځې نو تا فوکس کې نه. نو تا ته وایي استاد صاحب څه وی؟ نو هغې سړي ما ته وایي پلانې راغلی او ډېر ښه تقریر یې کوه. نو ما ورته وایم ای څه وی؟ نو هغې وایي خدای شته زما ورته فکر نه و. دې ته فوکسینګ وایي. نو که فرض که ته فوکسینګ زده کې نو د فوکسینګ دپاره دوه ټکي دي. بی ان د مومنټ. بینګ ان د مومنټ لکه تاسو دلته یې نو یو آر هیر. وایي نه پلانې خو د کور سوچونه کوي، نو پلانې خو د لندن سوچونه کوي، نو پلانې دلته ناست دی خو دا سوچ کوي چې زما پلار ته ما ویلو چې ما له پلانې موبایل راولېږه راوی نه لیږو. نو هی از نټ هیر. وی ګوره ته چې ودی نوم دلته نه یې په دې کمره کې چې یو سړی ودی دی چې خوب ویني نو کمره نه ویني، بار ملکونه ویني. نو دی وایي ډرایوینګ کوم ما په بره ختلی وم داسې لاړم ما مري ته لاړم چې راویښ شو اوهو وایي دا خو زه کور وم. دی چې ویښې نو مودی ځکه دی دلته ناست دی خو بل ځای ته سوچونه تللی دي. نو هی از نټ هیر. نو فوکسینګ دی ته وایي بینګ ان د مومنټ چې کوم ځای یې منټلی پریزنټ ذهني طور موجودي. نو هغه دی چې ته فل دلته موجود یې. نو دا ټریننګ تاله څوک درکوي؟ مونږ درکوي. نو وعبد ربک کانک تراه. نو ته چې په مانځه ولاړې نو داسې ودرېږه لکه ته چې الله یینې. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نو کم از کم کو داسې نشي کولی چې الله یینم نو بیا دا سوچ وکړه چې الله ما ییني. نه خو چې ته سلام ګرځې تا ته پته ولګي زه خو په مانځه ولاړو. اخو ستا ټول سوچونه دی چې وایوه به څنګه نقل به څنګه کوم پلانې کتاب. اخو چې زه سلام ګرځې اوهو اکو استاد خطا شي تا ته پته نه چې 3 رکعات وکړو که 4. نو یو آر نټ فوکسینګ. نو خاشعین دی ته وایي چې ته فوکس کې وی فوکس دی ته وایي چې که ستا نه یوه سپلی ورکه شوې وه بله د سره وه اتاره د کورسو د لاندې خپله سپلی کته نو که دلته منګکو نو ته یې نه یې ځکه ته په سپلی باندې فوکس کړی دی. نو چې ستا فوکسینګ دومره ډیپي چې نورو خبرو ته د فکر نه او دا تربیت تاله سوالات درکوي. نو وی د دې چل راته وښیه. وی چل د دا خو چې ته بینګ ان د مومنټ شه. د هغې دپاره دا دي چې که ته استاد یې نو زه استاد یم نو زه دلته راغلی یم نو زه فوکسینګ کوم. ما له پکار دي چې وربلي ووایم چې زه پلانی یم د پلاني زوی یم غریب سړی یم خدای را باندې فضل کړی ما یم ایس سی کړی بیا مې پسې پی ایچ ډي وکړو. دا لکان چې مال راغلی دي دا ګلونه دي، دا د پیغمبر د باغ ګلونه دي، دا د خلقو د ړونو سرونه دي، دا مال را لیږلي دي. زه به دې پوه کومه نو زه دلته ما چاک یا ډسټر راواغستو یا مارکره په دې لیکمه چې دا خبره د دې ذهن ته پرېوځي. دا اوس زه فوکسینګ کوم بینګ ان د مومنټ یم. نو بیا به زه تا ته صحیح خبره ښیم فکر به مې بل خوا نه وي. نو ډاکټر صاحب چې مریض ګوري نو هغه وایي چې دا د چا دړه سر دی دی مال را لیږلی دی مال یې 500,000 روپۍ فیس را کړی دی مال خدای صلاحیت را کړی دی. زه په دې دا سټیتسکوپ دمه چې په دې ځای کې رده څه مرمر دي چې هغه واورم. دې ته وایي بینګ ان د مومنټ. چې کله ته دا کېدی سي نو اکثره ډاکټر صاحب تیر شو نو په دې ځای به پوښا دا ای کوم کو نو نو د کشرانو ډاکټرانو به ورته وی بای جی په دې کې خو مرمر دي نو هغه ښه ما وا نه اورېده. د زړه د مرض چې په چایي هارټ والا پرابلم چې نارملیټیز مونږ چې وایي اپریشن والا پکار دی په دې کې ړومبی مرمر راځي. نو مرمر به الو تاوري چې ته په دې سټیتسکوپ خو دې کېښود خو چې غوږ خو دې ورته یي که نه نو چې غوږ دې ورته نه ته زما سره خبرې کې اول ته ردا یې تا خو ما ته فکر دی. نو یو آر نټ فوکسینګ. نو هغې کشر به ورته جي مرمر دي پکې ده به یې ښه جي ما خو وانه اورېده دی ولې وانه اورېدو بیکاز هی از نټ فوکسینګ. نو فوکسینګ یو ضروري شی دی ستا دپاره د سکسیس دپاره او د فوکسینګ تربیت تعالی مونږ درکوي
فی صلاتهم خاشعون. نو بیا چې منزله ځای که نه نو ته جومات ته چې ننوځې نو ته په ذهن کې دا ووایه چې زه پلانی یم او ما په کراچۍ کې سبق ویلی و، اول ته ما ډېر شی وراني کړي وو، د ماجرو سره مې وراني کړي وو، د کویټه والا سره مې وراني کړي وو، زما هغه ټولو ورانو باندې خدای پردې اچولی وي، هېچا ته پته نشته. خلق وایي ډاکټر صاحب دی، خلق وایي سکالر دی، اما کوم نقلونه چې کړو د هغې هم چاته پته نشته، اما چې کوم اغلاګانې کړې وي د هغې هم چاته پته نشته. زه په دې سب کې ودرېږم، په دې سب کې د ښي طرف ته خلق هم زما نه ښه دی، ځکه دې که څه غلطۍ کړي هغه شکي دي، ما چې څه غلطۍ کړي یقیني دي. دا چپ طرف ته خلق هم زما نه ښه دی، زما په دې سر باندې ډېر شی ګناهونه دي، زه د خپل رب ته داسې ودرېږم ما شړي نه تر اوسه پورې چې را باندې کومې پردې اچولې وې هغه پردې به رانه لرې نه. او بیا فوراً دی وایي سبحانک اللهم، خدایه ته خو پاکې، وبحمدک، یعنې کمزورۍ چې دا په ما کې کمې دي خدای را په تا کې نشته. سبحانک اللهم نګیټ ته وایي، یو نګیټ آل ایولز، ټولې کمزورۍ د خدای نه نګیټ کې. سبحانک ته پاکې، اللهم یاره ما کې خو ډېر شی دي په تا کې خو اډوشتې نه، نو بیا یوازې نګیټیو نه پازیټیو وبحمدک، او ټول ښه صفات چې دي هغه په تا کې دي. سبحانک اللهم وبحمدک، ورپسې څه دی وتبارک اسمک، او ستا دا نوم ډېر لوی د عزت دی، دا د برکتونو نه ډک دی، دا الله چې ما وي دا د برکتونو ډک دی. او بیا وتعالی جدک، ستا را شان سټیټس چې دی هغه ډېر زیات اوچت دی. نو ولا اله، نو ستا نه بغیر ګورې بل اله نشته غیرک. تاسو وایئ دا څومره فوکسینګ کې دې څومره ټایم واغست. زه د خپلو امامانو تاریان یم، کله چې امام داسې وکړي الله اکبر چې ته پسې چې کښېنه هغه وایي الحمدلله رب العالمین، یاره چې ته دا سبحانه ووایې او که نه، نو ما هغه یو ته وایي زه ته ته زما په مخ کې ووایه، زه تا ته سټاپ واچ ږدمه، نو ته پکې غالبا دا خورې که نه، نو هغه وایي ته ماله څه راکړې 6,000 روپۍ تنخوا راکړې، په 6,000 روپۍ دا مونځ هم پوره دی. نو بد نه وایه دا امام استاد چې کوم مونځ کوي دا دې تنخوا لکوي، په دې تنخوا دا ډېره ده، او ته چې دا مونځ کوې دا ته جنت لکې، او په دې مونځ جنت نه میلوي. ستا ټارګېټ خو جنت دی که نه، د هغه ټارګېټ خو تنخوا ده که نه، هغه یې څه کوي. نو هغه یو ته ما ته را مونځ ډېر زر زر کوې، نو دا خو دغه نه کوې خیانت نه کوې، هغه وایي نه مقتدیان په دې خوشحالېږي. ما ورته یم چې ته مقتدیان خوشحالې، نو یو مقتدي دې زه یم، نو کله کله پکې ما خوشحاله و نو اوږه دې کوه. نو هغه ما ته وایي چې که تاله مې اوږد وکړو نو دا به بیا شرکي، او دا شرک نه دی، دا د مفتي صاحب دلیل دی. نو کله چې ستا مونځ خاشعوني نو بیا به ستا هغه الفاظو ته فکر وي، نو چې کله ستا په سر باندې ډېر شی ګناهونه تا ځان ته رایاد کړل، نو وایي چې ته رکوع له ځې نو دا ګناهونه به د نه ښکته ارتاو شي، نو چې د مانځه نه راوځې نو پاک ساک وایي. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، دې ته وایي چې ته په عاجزۍ سره دا کوې. نو دې وجې نه زما ستا